الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. سورة آل عمران اولا حصہ پہ اثبات توحید کے وا او غدر بابنا وا دیم حصہ پہ اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وا او بائی کی خباستنا دالی کتاب بیانول اشارہ دیتا جعل اشیاء تعرف بازدادها جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت رشتیا دے داغ مقابل چراغ مخالف دی ناغو گورد دور خباستون لائق دی بیادرہمہ حساب بیان د جہاد و د انفاق فی سبیل اللہ تعالی کے وا جہاد و انفاق دوارا چھ بغیر د تنظیم نہیں نداغیس نتیجہ و فائدہ نہیں نائلہ د تنظیم ضرورت و تنظیم د جماعت د پارا قوانین ذکر کول اول دا چې عقیده به وي دویم قانون به قرآن و سنتی دریم ارکان به کار کوي امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوي سلورم ارکان د جماعت با خپل جماعت باندې خرچ کوي مال به لګي او پنځم د حفاظت جماعت لپاره چې غیر برازدار نه ساتي استاد جماعت مرګر نه ده د عقیده مرګر نه ده نو هغه ته براز د جماعت نه وایي او داغه وجه بیا ذکر کړي چې زکه په تنوای دی کې دا نقصانات دي او دا خبائث دي په دې پنځمه واقعي دوه واقعي په دې پنځمه قاعده دوه واقعي تفریق کړي یو واقعا د غزوه احد او دویمه د بدر کې غیر رازدار نو فتو موندا اگر چې لګوي او احد کې اگر چې زیات وي خو غیر رازدار راغلیو شورا کې مشوره کې غیر ناس تو منافقان نو فتح په شکست باندې بدل شو چې کله غزوه احد کې فتح په شکست بدلې دا بیا وروسته بیا مومنانو فتح مونږ دا اوړې دا نو شیطان आवाज وکړ الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد صلی الله علیه وسلم او اجل شو او قانون داده چې په جنگ کې په جهاد کې په مقابله کې د پروپاګاندا ډېر لوی اثر دی د دې وجه د میډیا اثر هغه ډېر زیاتی د پروپاګاندا اثر شیطان پروپاګاندا وکړه چې نبی عليه السلام وجل شو دې لپاره چې رو پریوزي په مؤمنانو باندې او روبم پریواته تر دې چې ډیرو صحابهونو په کې توري د لاس نه پریواته د hebat نه
چې هغه بس ژوند دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نه یو نو هغه بس ژوند دي نو دا غي د لاس نه توري پریوته د hebat نه او صحابه پریشان شو او په داسې موقع کې بیا کلکه خبره کول دا د زړور سړي کاری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو چت ځای ته وکوت هغه आवाज وکړ من یعبد محمدن فولو ومن یعبد رب محمد فهو حي لا يموت چا چې د محمد علیہ السلام عبادت کو نورست شي او چا چې د محمد د رب عبادت کو فهو حي لا يموت هغه ژوند دې په هغه مرګ ناراضي نو له رستو کېږي او صحابه بیا تکړه شو او بیا شروع کړه د اوت غر طرف ته ای خطلیو کافر ورپسیو او د بارنا غي په ګټه شروع کړي او بیا کافر په مخه کړل بیا هغه شکاس په فاتح بدلل شو اشاره دا غیتا په خوا سین باندې رسای تړلې وا چې سیلاب براغه سو پیراو چت کړیو نو غرسای تبا خلق لاس واچو او پای به ځان را ایثار کا او بیا با کشتای والا ورپسې لاړ لوغه به راوي است سیلاب راغله یو خزه په کې را روانه وا او بچي طرف کې نیولې وړو کې بچيو هغه بچو ځان یو لاس غرسای تواچو او په یوې بچی نیولې او چې کشتای ورپسې روانه شو نو سیلاب کې چپر آلا او د هغې نه هغه بچی وړو ځکه هم ستړی شوی وه چې بچی ته لاړ او هغې لاس ته وکتل نو هغې هغه رسای پرېښوده او هغه هم ډوبه شو او یو چغې وواله وستانه بغیر دنیا کې بس ژوند دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو صحابه باندې hebat راغی تورې دې پریوته نو الله وایي وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر استاد د الله قد خلت من قبله الرسل تاکی سرا تیر شوی مخی دنان بیا علیہ السلام افا اماتا او کتلا نو کده مرش بخبل مرگ یاو اجلش دبل لاسا انقلبتم علا آقابکم نو گردائی با تاسو ببندو باندے کده نہیں نو تاسو با ایمان پریدائی واپس کے گئی با ومین قلب علا کبه سوک چه واپس بکندو فلن یذر اللہ شیئا نو ضرر نشی رسول اللہ تا حصے کتا مسلمان نو اللہ لبا سفایدہ ورکیا کتا کافر شی نو سا نقصان باو کی اللہ لئیس نقصان نشکو لے خودزان لباو کی دیر کافر شی مرتد شی سا نقصان دائی دو وجنران نشی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سوچ یو ګرځي په پوندو یعنی واپس دین نشه فلن يضر الله شيئا نظر نشي رسول الله تعالی وسعز الله الشاکرین او زرد چې بندوار کی الله شکر گزار ہوتا شکر گزار هغه موحدین دي خدا الله شکر باسی او تابعدار دي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله او نشته د اختیار او الله چې مرشي مگر په اجازه د الله باندې کتاب مؤجلا لیکدنی ټدار هدیټه مقرر شوی دا او خپل منیټه بمري ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها چا چې اراده وکړه د اجر د دنیا وربکو د دینا ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها
چا چې اراده وکړه د اجر د آخرت وربکو د دینا. نو څه مطلب که یو سړی دنیا غواړي نو الله به دنیا ورکي، آخرت کې بیا څه نه ورکوي؟ نه دا مطلب نه دی. یو د عمل د دنیا، یو د عمل د آخرت، د ثواب عمل د دین کار. کده دین کار او د آخرت عمل د دنیا د پاره کې مدرسه جوړه او چاندو د پاره چاندي باکوما، نو با دنیا دې په وګټل او اخر له هیڅ نشته. او کنا دین د دین کار کې او د آخرت د پاره کې نو ټیک دې خلک به سره په کې مارګرتیا کوي، خوستا مقصود آخرت دې الله به ولله هغه اجر ورکړي. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، سوچ اراده کوي د اجر د دنیا په عمل د آخرت. مطلب دا دی کار د آخرت کې، کار د دین کې خلکو ته دا ښکاره کې او مقصود د دنیا ده. نو دنیا به وګټي، پیسې به جمع کې، و آخرت کې به هیڅ فایده درنه کی. ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، او سوچ اراده وکړه د اجر د آخرت وربکو د دینا. لکه سوره بنی اسرائیل کې هم اتلسم آیات کې راځي من کانا یرید العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دارنګ دلته کې وایي وسنجزي الشاکرین، او زرده چې بدله ورکړو موږ شکر گزار وتا. وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، او ډیر د انبیاء علیهم السلام جنگ کړو د په مرګرتیا کې خدای خلکو ډیرو مرګرتیا ور سره کړو. هغه ته وی چې کوم به د هغه مرګریو د هغه معاونین به هغه ته به حواریین وي. او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو ته صحابه کرام وی وما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، نو کمزوري شي واغیه د وجدانینا چې رسیدریو دیتا پلار دا اللہ کی. وما ضعفو، او نه دای کمزوری شیو نسوس شیو، فما وحنو نه دای سوس شیو لما صابو فی سبیل اللہ د وجدا مصیبتنا چې رسیدریو دیتا پلار دا اللہ کی. وما ضعفو، او نه کمزوری شیو، ومستکانو، او نه شرمنده شیو، نه ځان ذلیل کړو کافر وتا. والله يحب الصابرين، او الله مینا کوي صبرنا کو سرا. صابرین ابن عباس معنا کوي فی الحق، یعنی چې کله ګلاړي په دین باندې. وما كان قولهم نواوی نازای په مصیبت کې الا ان قالوا، مگر دا خبره چې دوی به ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ورب زمنگا بخناو کی منگتا زمنگ گناونو، و اسرافنا فی امرنا، او دا زیادی زمنگا پکار زمنگا کی، و ثابت اقدامنا مضبوط کی زمنگا قدمنا، وانصرنا علی القوم الكافرین، امدادو کی زمنگا پکوم کافرانو. فاتاهم اللہ ثواب الدنیا، نور بکا اللہ دیدر عجر دنیا، وحسن ثواب الاخرہ، او خیستا بدلد آخرت. اللہ بولا دنیا و آخر دوڑا خیستا کرل، چاچ بل دین کار دا اللہ رضا لکڑے ہو. واللہ یحب المحسنین، او اللہ مینا کئی دا نیکانو سرا. نیکانی آگا چاہتا ہوئے چاگه کار د دینو کا او دا اللہ رضا لے او کا، اللہ والا دنیا هم خیسته کی او آخرت هم خیسته کی.